او زما غیرتی رونو ځوانانو حقیقت دا دی چې حدونه نن پار کړل. تاسو خپله فیصله نن وکړه، تاسو شپاړسم کې انتظار ونه کړ. هغه پرویز خټک صاحب چې ورته کوړ کباړ وایي، هغه کوړ کباړ چې په اوتمانزو کې راغونډ شو هغه دونه نو لکه تاسو چې نن په دې حال کې یا په دې ځای کې څومره راغونډ شوي دي. ما ته مې ورور ووي خان وي دا سټیج ټول ډکي. ما ورته وی زلزله د شکر وکړه دا ځوانان دا حالونه درله شلوي نن تاسو سره د سټیج خالي شي. او هغه یو میک اپ والا راوچت شوی دی. کم شادو کم شادو کم شادو پیژندلم نه کنه. ما ته بله ورځ زه خو بیا لا نړم، خو ما ته هغه یو بلم د مخ یم سور ښکاري، سر یم سور ښکاري او شا یم سره ښکاري. دلته د پښتونخوا د دې خزانې وزیر دی زما په خیال، هغه هم د هغې نسل ډېر بهترین نایابه شی دی. هغه ما ته وی چې اسلامیه کالج ته به راځې، ایډورډز کالج ته ساري، او وی چې د کم ځناورانو خاتمه روانه ده په دې به خبره کې. نو پښتنو تاسو د کم ځناور خاتمه روانه کړې ده؟ نو زه د ټولو پښتنو ته خواست کوم چې دا آر پی ایم نسل کم شادو چې دا ډېرې نایابه دي. دا په ټول پاکستان کې دا ټولې دنیا کې په پاکستان کې به ملاویږي. د دې کارخانه ډي چوک کې ده، د دې نسل شادو په ډي چوک کې پیدا کیږي. او کله چې کمسل حرمونه پیدا شي نو هغه داسې نسل بیا میں کہ پرزور اپیل پہ جو بات میں نے پشتوں میں کی اس کو میں اردو میں دہراتا ہوں، اور میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ دہرائے تاکہ یہ وہاں تک پہنچ جائے. کل ایک جرگے کے نتیجے میں نے ایڈورڈز کالج کا پروگرام ملتوی کیا ہے. یہ میرے پختون روایات ہیں. اساتذہ کرام میرے گھر آئے، میرے ڈیرے پہ آئے. میں الحمدللہ میری پرورش ایک ایسے گھر میں ہوئی ہے، ایک ایسی زمین میں ہوئی ہے کہ میں ان کو انکار نہیں کر سکتا تھا. میری سیاست سب کچھ بعد میں ہے، سب سے پہلے اس قوم، اس سرزمین اور یہاں کے اساتذہ کی عزت. باقی رہی بات میرا اسٹوڈنٹس کے ساتھ، تو میرے پردادا، میرے دادا، میرے والد اور میں کہیں مطالعے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کر چکا ہوں، اور انشاءاللہ کہیں کرتا رہوں گا. یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارا شعبہ ہے، اور یہ ہم ساری زندگی کرتے رہیں گے. میں ایک بات، جب میں نے کہا کہ میں ایڈورڈز کالج جاؤں گا تو وہ جو خاص ایک نسل ہے پختونخوا میں خزانے کے وزیر کو دیکھے منہ بھی لال ہے، سر بھی لال ہے، اور جو میں بات کرتا ہوں وہ بھی دیکھے لال ہوگی. اس نے مجھے بولا کہ آپ آئیں اور آپ
جو جانوروں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے یا جس نسل کے جانور اس دنیا میں ختم ہو رہے اس پہ بات کرے. تو میں وہاں تو بات نہیں کر سکا لیکن یہاں پہ میں ضرور بات کروں گا. میرے بھائیوں، جس گند کا صفایا ہم شروع کر چکے ہیں، جس گند کو ہم نے ٹھکانہ لگانا ہے، میں اسی نسل پہ بات کر لوں. یہ انشاءاللہ وہ جانور میں بندروں کا خاص وہ نسل ہے جس کو ہم سب اتحاد اور اتفاق کے نیچے ختم کرنے والے ہیں. اس نسل کو انگریزی میں ریڈ بٹ منکی بولا جاتا ہے. یہ بہت نایاب قسم کا نسل ہے. اس نسل کی مشینری ڈی چوک میں لگائی گئی تھی اور اس نسل کے بندر سب ڈی چوک میں پیدا ہوئے ہیں. اور ان کا جو سردار ہے وہ لوگوں نے تصویر لگائی تھی، اس کو آپ نے دیکھا ہوگا. سر اتنا تھا اور پیچھے سے اتنا تھا. بس میں کہتا ہوں یہ ڈیمینشنگ کریچر ہے، ختم ہونے والا ہے. پورے دنیا میں نہیں ہے. پاکستان میں ہیڈ کوارٹر ان کا منی گالا میں ہے اور بدقسمتی سے یہ جراثیم ہمارے علاقوں میں بھی پھیلا ہوا ہے. اور ہمارے علاقے میں اس جراثیم کی صورت میں ہمارے چارسدہ میں ایک شرک آیا ہوا ہے جس کو سماؤ اور راستاز دوبارہ میں اردو کیوں ہوئے. یہ ریڈ بٹ منکی، ان کا ذرا خیال کیجئے گا، یہ بچ نہ پائے. یہ بہت زہریلے جانور ہیں کیونکہ اس نے ہمارے معاشرے کو گند بنا دیا ہے. اس گند کا انشاءاللہ صفایا کریں گے اور 16 تاریخ کو کریں گے. گرانورونو ما دو خبرو تا تشپریده چونکہ ټول زیاتر ځوانان ما ته مخامخ ولاړ دي. ځوانانو زه نور دغه فالتو خلک نه یادوم. زه به د دې موقع نه دونه فایده والم چې زه تاسو سره لږ سنجیده مجلس وکړم او لږ تاسو په موجوده صورتحال پوهېږم. ګران وروڼو، زموږ دا جدوجهد د باچا خان بابا نه راوالی تر د دې وخت پورې د سن 1921 نه راوالی تر د 2022 پورې د دې جدوجهد بنیاد کو هغه انګریزو، کو هغه ډکټیټرو او کو هغه د نن ماحول دی. زموږ او د ریاست ترمنځ دوه خبرې دي. دې خبرو ته سوچ وکړئ. لومبنۍ خبره دا ده چې د باچا خان بابا سیاست په دې بنیاد دی چې هغه وایي چې اختیار به عوامو سره وي، د فیصلې اختیار به عوام لري. د هغې وخت نه راواله تر دې وخت پورې ګران وروڼو دې خبرو ته سوچ وکړئ. جنګ د دې خبرې دی. یو خوا هغه سوچ چې هغه د انګریز او د انګریز نه پس د انګریز د غلام په صورت کې او تر دې دم د دې نیازي په صورت کې چې دا سوچ په دې لګیا دی چې دا اختیار به د دې عوامو نه بلکې دا هغه 10-15% خلکو څوک چې په دې ملک
معاشي طور اعصابي طور او د زور په شکل مشري کوي د دې مشرۍ اختیار د هغې خلکو دی بل خوا د باچا خان بابا نه راواله تر دې دمه پورې د سیاسي د ټولو خلکو کو هغه نن جمعیت علماء اسلام دی کو هغه نن پاکستان پیپلز پارټي ده کو هغه نن قومي وطن پارټي ده او کو هغه پاکستان مسلم لیگ نون دی زه په دې فخر کوم چې نن هغې په مقه آواز اوچتی چې دا اختیار د عوامو اختیار پکار دی دا د هغې خلکو اختیار نه دی ګرانو وروڼو موږ به انشاءالله د دې اختیار دپاره کم چې د جمهوریت په شکل دی کم چې د ووټ په شکل دی کم چې د خپل هغه ووټ کم چې زموږ مشرانو ډېر په ګرانه موږ له ګټلی دی او تاسو وکتل چې د 2018 2013 الیکشن یې ولې سبوټاج کړي د دې لپاره چې د عوامو حقیقي خلک د عوامو هغه اختیار په زوره واغشتلی کی 2 فوجی اندر 2 فوجی باہر 4 فوجیان برولیږي زما هغه اختیار به والي بکسې به په پیریانو ډکې کی او سپک خلک به اسمبلو ته ولیږي نو ګرانو وروڼو نن بطور د جمهوریت د طالب علمانو او بطور د هغې مشرانو چا چې خپل ژوندونه وقف کړو موږ له دا اختیار ګټلو تاسو نه دا یو سوال کوم دنیا له دا پیغام ورکې آیا تاسو دا خپل اختیار بل چا ته پرېښودو ته تیار یې اواز خو ورسوی که نه یو منټ ما له موقع راکې دا اواز تاسو پوهیږئ چېرته مې رسوی غلامانو نه رسوي یو ورور اواز وکوي بنیګاله ته بنیګاله ته نه دا اواز پنډۍ ته ورسوي تاسو خپل اختیار بل چا ته پرېښودو ته تیار یې موږ به انشاءالله د دې اختیار دپاره دا سرونه قربانو خو موږ دا اختیار بل چا ته ورکوو خبره د وسایلو ده د وسایلو هغه جنګ کوم چې د باچا خان بابا په وخت شروع دی چې هغه د انګریز نه د خپل بچي دا وسایل ګټل غوښتل د وسایلو هغه جنګ کوم چې ولی خان بابا هر عامر هر جابر هر ډکټیټر ته په سترګو کې سترګې واچولې خو د خپل بچي د وسایلو هغه جنګ یې وکړ د وسایلو هغه جنګ کم چې پاکستان پیپلز پارټي پاکستان مسلم لیگ نون عوامی نیشنل پارټي جمعیت علماء اسلام قومي وطن پارټي او نور ټول سیاسي پارټو په متفقه طور د پاکستان د آئین حصو ګرځوله د 18 آئین ترمیم د لاندې ګرانو وروڼو دا کې وسایلو جنګ دی دې خبره ته سوچو کې بجلی زما اختیار به زمانہ کو تفصیل تزم پکار دے چې زما د پښتونخوا په هر کور په هر کلی کې د 24 غنټې بجلی وي زما خور دونه بجلی جوړي او بیا وره
زما خاوره چې کومه بجلی جوړوي هغه څه کم 1 روپۍ یونټ خرچه ده تاسو باندې هغه بجلی په 250 او په 450 روپۍ یونټ خرڅېږي زما خاوره ګیس جوړوي په هغه ګیس د ملتان نه واله تر د لاهوره پورې کارخانې روانې دي خو زه به په خپلو نغرو کې اوس هم دړې بلوم زما خاوره تیل جوړوي چې په دنیا کې په کم ملک کې تیل دي هغه د دنیا بهترین ملکونه دي زما خاوره تیل جوړوي زما بچې دي اوږې تږې نار بربنډ لغړ ګرځي زما د خاورې په غرونو کې د دنیا کاڼي دي چې دې کې کرومایټ دی په سوات کې دې کې په باجوړ کې نیپرایټ دی دې کې په ممندو کې زیارت وایټ دی او دې کې داسې د دنیا کاڼي دي زما د خاورې په غرونو کې یورینیم دی زما وطن د سرو سپینو نه ډک زه مزدورو پسې بهر ګرځم زه یو پښتون خانه بدوش د وطن کډه په سر او در په در ګرځم زه په ګناه او ثواب څه پوهېږم په جنتي خاوره نه هر ګرځم ګران وروڼو د پنجاب غنم دی اختیار د پنجاب دی هلته به په 1000 روپۍ تروړی تا باندې به په 2000 روپۍ تروړه خرڅېږي 200 ما اندازتن ریټونه واخیستل هسې نه دا خلک ته دا ونه وایي چې اوس دې جوړې وړه نه لري ځکه ورته د قیمت نه ده خو زه زمیندار سړی یم زه هر کال خنبې په سیزن کې ډکوم ما ته ځکه د وړو د قیمت پته نه لګي ګرانو وروڼو بالکل دغه اختیار یې منم اوړه د غنم د ده دي د ده دا حق دی دې د خپلو له اول ورکړي ماله دې رستو راکړي دا حق یې دی زه د ده پردی حق زه د خپل نبي کریم په لار روان یم او د باچا خان په لار روان یم پردی حق په موږ حرام دی خو چې څنګه د هغه خپل حق خوښ دی داسې زمام د خپل بچي حق خوښ دی نو ګران وروڼو چې 18 آئیني ترمیم هم ته کامیاب که دلته یې څو کړل دا چې څونه پاټۍ دلته ناستې دي د پښتون وکالت کوي د دې ټولو مشران د پارلمان نه بار کړل او داسې خلک یې پارلمان ته ولېږل چې په ایماندارۍ که اوس هم خپله کوسم ګټلی شي ډېره لویه توره به وي ایم پي اے او ایم ایل اے خو لرې خبره ده دا چې تاسو ټول ورته خرش پرش وایې هغه فضول انسان هغه ریکارډ راواله چې په دې تیر الیکشن کې چې د پیریانو ورلدونو وټونه ورکړي دي د هغې باوجود خپل د کلي بکسې موږ نه بایللې ده هغه موږ نه ګټلې نه ده د هغې په نتیجه کې څه وشو د هغې په نتیجه کې دا وشو چې اول یې 15 کاله دلته کېنول هغه 15 کاله یې ډرامې وکړې د نواز شریف صاحب حکومتو سټرایکونه کوه یو شی کوه بل شی کوه د خپل حق دپاره خو الټه دلته ناسور ستاسو په خزانې لګېدلی نو د خپل اغلا دپاره بلیونټري سونامي او د بی آر ټي په شانتې هغه منصوبې راوړې چې زمونږ د پښتنو خزانه په تباہ او برباد کړه او په بی آر ډي خو زمونږه پېښور هم خدای شته چې تباہ او برباد بیا څه وشو بیا یارانو ښه په زور
وفاقی حکومت هم ورکو او صوبائی حکومت هم ورکو. سلور کالا دے مداری آغا حق چکم دا پختونخوا کی گی اگے کی €1 مور نکلا €1 بلکہ الٹا براغے پدی پختونخوا کی بے جلسہ اکڑا او اعلان بے اوکو چیز پختونخوا لخپل حق نور کوم او دا بے شرم وزیر اعلیٰ بے شاہ ناستو او دی بلاس ورطا پڑکاو چھ دیر خلیڈر چھ پختنو لخپل حق نور کے اس دے خواہ سوچو کے ما ته پته ده تاسو وایي زه نیم خبره لکه عبدالله کینې پاره مړ کینې ما ته پته هر څه نه خبره تاسو ته تنخواګانې پته د دې په نتیجه کې څه وشو 2013 کې چې د پی ټی آی حکومت راته د دغې نه مخکې چې څونه حکومتونه تیر شوي دي د پښتونخوا قرضه په 2013 کې 75 ارب روپۍ وه نن 9 کاله پس هغه 75 ارب روپۍ 800 ارب روپو ته رسېدلي سوچ وکړئ دې خبرې هلکه دا قرضه راله دا څه شوه سکول جوړ نشو کالج جوړ نشو اسپتال جوړ نشو نور څه کار ونه شو تر دې دمه پورې چې نن ستا د خزانې دا حل دی چې نن سرکاري ملازمین ته تنخوا نه میلاویږي نن ستا د خزانې دا حل دی چې نن ته پنشن یې نشې ورکولی او دلته به دا صاحب خوددار بجټ داسې خودداري دی خدای زما دشمن ته مو نه کوي لکه دی چې څه ته خوددار وایي او بل خوا ننم د پښتونخوا وفاق ته 9.5 ارب روپۍ دې ته سوچ وکړئ 9.5 ارب روپۍ زمونږ وفاق قرضدار دی تش د بجلی د پیسو ګران وروڼو دې کې د بل څه جنګ نشته موږ ټول الحمدلله پاکستانیان یو من پدے پاکستان کے پیدا شوی یو پدے پاکستان کے بلویگو پدے پاکستان کے بمرو کو سوچ پہ خفقی کی کو سوچ پہ خوشحالی کی کو رچانہ پہ خزم و ڈیزیزی سلزلہ دلارشی چسنگم ملک پاکستان دے دغس مقام افغان دے افغان پیدا شوی یو افغان یو او افغان بمرو انشاءاللہ نہ جنگ د اسلام او د کفر دی پختون من حیث القوم مسلمان دی خو بچو چې ستاسو د حق خبره کوو بیا موږ د روس ایجنټ د امریکې ایجنټ د هندوستان ایجنټ بیا موږ هندوان کافران بیا موږ هر څه یو خو که ستاسو وکالت نه کوو ستاسو حق نه غواړو ستاسو حق پریږدو چې د دې بیزو په شان سړی وزیر اعظم کېږي په ایمان چې ټول عمر به دغلته وزیر اعظم ناست وي خو که دا یو خبره به کشه خو داسې کرسۍ داسې وزیر اعظمۍ زما پلار زما نیکه زما قرنیکه په لته والی دي خپل قام د خپل قام بچي او د خپل قام حق یې غوښتلی ګرانو وروڼو شکر دے الحمدللہ چې نن پښتون قوم بیدار دی اول خو چې به موږ د خپل خاورې د امن خبره کوله نو کافر به پې ګرځېدو نن الحمدللہ د دهشت په وخت کې د دهشت په دور کې ہر کور او ہر کلی کی پختون بیدار دے او پختون نن دا امن پیغمبر دے نن پختون پہر سے کے امن غواڑی پدے 400 کے لگ آواز ورکے دغه دہشت گردو لا غواړو غواړو امن غواړو ظالمانو د وینو سوداګرانو سره لګیا یو چا سره نو لک د جوش آواز ورا کوي
غواړو 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 موږ په خپله خاوره موږ په خپلو کورونو موږ په خپلو سکولونو موږ په کالجونو موږ په جوماتونو موږ په کلي کوڅو موږ د خپلو پلارانو دپاره موږ د خپلو بچو دپاره موږ د خپلو میندو خویندو دپاره موږ به د دې امن دپاره انشاءالله د سرونو نظرانې ورکوو هغه د بشیر پلور خبره چې د دې خلکو جیکټې به ختمې شي خو د پښتني سینې به انشاءالله د باچا خان بابا ګرانو وروڼو ستاسو خوارۍ ته ستاسو جذبې ته ستاسو مینې ته ستاسو محبت ته سره سلامونه تاسو نن اعلانیه طور هغه د میک اپ والا بوډا ځوان ریجیکټ کړ او دا خپل ځوان انشاءالله اوس راکې د 16 تاریخ دپاره په شریکه هغه نشان چې نن د اشنغر د خاورې د اتفاق د یووالي نشان ګرځېدلی دی لاټین زمونږه لاټین زمونږه لاټین زمونږه بل لاټین بل لاټین بل لاټین